أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. دی آیات مبارکه کې د هغه خلکو د پاره چې هغوی د ضد په بنیاد باندې او د کینې په بنیاد باندې حق پټ کړی یو نه بیان کړی او د هغې غلط ترجمانی د حق کړي، هغوی ته د توبې طریقې ښودلې ده چې توبه به دسې وباسي. هم د توبې ترغیب دی، هم د توبې طریقه ده چې توبه به دسې داسې خلکو توبه به په دې انداز باندې. مخکې موږ ویلي چې د عوامو خلکو چې کوم ګناهونه او غلطیانې کېږي د هغې د توبې دپاره دوه شرطونه دي، او کم کسان چې کتمان حق والا دي، حق پټایي علما دي، د هغوی د توبې دپاره درې شرطونه دي. نو الله تعالی فرمایي چې الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر هغه کسان چې توبه وباسي. توبې وستره مطلب دا چې پر تېره غلطۍ باندې پښیمانه شي، دا کار ما ټیک نه دی کړی، صحیح کار نه دی شوی. واصلحوا خپله اصلاح وکړي. اصلاح مطلب دا چې په آینده کې د ځان نه دغه ضد او دنیاوي لالچ لري، دا مرض ځان نه ختم کړي. وبینوا او بیان د مسلو وکړي، کومې خبرې چې پټې کړي دي هغه خلکو ته بیان کړي چې دا خبرې ما داسې پټولې، حقیقت داسې ما به داسې وایي، خو اوس تاسو واورئ چې اصلي مسله داسې ده. نو چې کله داسې وکړي نو الله وایي فاولئک اتوب علیهم، نو دغه کسانو زه توبه قبلوم د دوی، د توبه یې قبلومه. وانا التواب الرحیم، او زه توبه قبلونکی او رحم کوونکی یم. نو دا د الله تعالی د رحم او کرم انتها ده چې داسې کسانو توبه هم قبولی شي او معافي کړي. او دا د هغه کسان چې کوم د ضد په بنیاد باندې او د لالچ په بنیاد باندې حق پټوي، د هغوی د توبې لپاره طریقه او ترغیب شي. پاتې چې کوم خلک چې د یری د وجې نه حق نه بیانې، ځان یې خاموش کړی، د هغې ذکر دلته کې نشته دی، هغې بحث نشته. کوم چې حق پرست خلک دي د هغې بحثونه به نورو ځایونو کې راشي، دلته کې نشته. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. یقینا هغه کسان کفارو چې کفر یې کړل. نو کفر ډېر قسمونه دي، چونکې مخکې بحث د حق پټول را روان دی. نو په دې وجه د کفر نه هغه کفر مراد شي چې کوم د علماو طرف نه کېږي، ځکه حق پټول د ضد په بنیاد باندې یا د حق بدله ترجمانی کول د لالچ او د ضد په بنیاد باندې دا کفر دی، د سره ایمان ختمیږي، بیا مسلمان پاتې نه وي. اگر چې به کلمه وایي، منځ به کوي، روژه به نیسي، د حج به قایل، ډډي او شرعي احکام قایلي، خو د دې کار نه وروسته دی مؤمن پاتې نه دی، مسلمان نه دی، تر څو پورې چې توبه نه ایستلي. نو الله تعالی فرمایي چې هغه کسان کفارو چې کفر یې کړلی او پټولو د حق سره، همدغه د علماء سوء بات روان دي چې په دې خبره باندې دا کافران کېږي، او هغه کسان چې د حق پټولو په وجه باندې د کینې او د ضد په بنیاد باندې حق پټ کړی دی، دې کافران شوي دي. وماتوا، دوی مړه شي، توبه ونه باسي، دغه توبې چې کوم شرایط چې دا موجود نه شي، توبه ونه باسي. وهم کفار، په داسې حال کې چې کافران وي، یعنې د کفر په حالت کې د سالاړ شي او توبه یې نه راوښکري. اولئک دا کسان علیهم لعنة الله، په دې باندې لعنت د الله تعالی دی. دې ځای کې یوه شرعي مسله دا معلومه شوه چې تر څو پورې دا مسله دا خبره ثابت شوي نه وي چې د سړي مرګ په کفر باندې شوی دی، دا خبره یقیني معلوم شوي نه وي، تر هغه پورې ته به داسې کس باندې شخصي لعنت ویلی نه شي چې په دې کس لعنت یې داسې کار یې کړی دی. کېدای شي که هغه توبه وښکلي او بیا ښه نیک مسلمان ته جوړ شوی، ته خبر شوی نه وي. نو چې تر څو پورې ته یقیني علم نه و چې دی به د ناجایز باندې مړ دی، توبه یې نه ده وښکلې، تر هغې پورې ته به دې باندې لعنت نه شي ویلی. نو ځکه الله تعالی ښه پوره وضاحت سره وویل چې کفر یې کړی، او بیا په دغه کفر په حالات کې دا مړ هم وي، دا ټکې ورسره ځکه ذکر کړو چې په شک کې او په داسې د ظاهري حالاتو په بنیاد باندې به چا لعنت ونه وایي. لعنت په مسلمان باندې ویل اگر چې ګناهګار ولې نه وي، دا لوی جرم دی، دا منع دی، دا کېدلی نه شي. لعنت صرف په کافرانو باندې چې دا ته معلوم چې قطعي کافر ته پې ویلی شي، او یا په کفر یا مخکې مسلمان و، خو اوس د کفر په حالت باندې دنیا نه تللی دی، د ارتداد او د نواقض الایمان مرتکب شوی دی، او دا د علم یقیني په شک سره هم نو الف لعنت ویلی شي. نو چې دغه کسان چې حق یې پټ کړی دی او دې په وجه باندې کافران شوي دي، بیا مړه شي او دغه کفر په حالت کې، نو دغه کسانو باندې لعنت الله، لعنت الله تعالی دی. لعنت بات مخکې من کړی دی چې لعنت الله، د لعنت نه مراد څه دی؟ التبعید عن الرحمت، د رحمت نه لرې وتل دي. څومره د الله تعالی لوی لوی نعمتونه او رحمتونه د الله تعالی احسانات دي، د هغې نه به دا سړی مکمل لري.
والملائکه د فرشتو یعنی فرشتي او د خیره کوي چې الله تعالی دې دا کړ د خپل رحمت لري وساته چې دین صحیح نه بیان کړي پټ کړي والناس د خلق اجمعين د ټول ناس چې کوم دي دا ملائک شو د ناس هغه خلق مراد د جرچا څو د په وجه باندې گمراه شوی او بیلاری شوی او د چا د گمراهۍ بنیاد ګرځیدلی د دې باقی وضاحت چې کوم دی سورۃ اعراف 38 نمبر هغه کې تر شوی دی هغه کې براشي ورسته براشي چې کله د کافران ټول ډلې په ډلې باندې جهنم ته ولېږي نو دا کم چې ورسته راشي جهنم ته ولېږي او دا مخکینی وایي چې دا مخکې راغلي پرې وتلي دي او دا زمونږ د گمراه کېدلو باعث او سبب جوړ شوی وو نو الله تعالی ته ووایي چې ظالمانو له سزا د چوند ورکړي ځکه دې مو خراب کړي گمراه کړي کدا کسان نه بینو کې دې چې موږ صحیح لار معلوم کړی وي خو دې خلکو موږ دوکا راکړي او موږ خراب کړی او سورۃ مائده کې الله وایي چې دا به سوال وکړي د الله چې دا الله تعالی ته وایي چې زموږ خپل راواچو ور د پات پر موږ ګرځو چې دې د دومره ظالمان د خلکو د بيزنۍ سبب جوړ شوی نو ناس نه هغه تابعدار خلک مراد دي چې د په وجه باندې گمراه شوی لکه مثال په تور باندې ابن کمونیا یو سړی درشوی دی دهری سړی دی هغه به دې باندې بحثونه کړي دي او قاعده جوړ کړي دي چې یاره نعوذ بالله الله تعالی نشته دی او دا نظام په خپل باندې خود به خود چلیږي باغې باندې کتابونه لیکلي به دغه ابن کمونیا یو سړی کافر او ته بنیان لاړ خود دغه کافر په دنیا کې وس په لکونو خلق شته په ټول ملکونو کې دغه په نوم باندې مستقل پارټي او جماعتونه شته یا لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول راوخلا یا عبد الله ابن سبا چې يهودي عالم تر شوی دی او یمن کې پټ شوی و د نبی الله سلام د وفات نه بعد راښکارا شو او د عالم شکل اختیار او د چې کوم عقیده جوړې کړې دي د شیعاګانو کوم بنیاد چې هم د کسکا څخه درې دي دریم احسن بن سبا چې هغه هم ډېر خرافات بنیادونه خبرې دي د اسلام خلاف او د ټول مهنت خلاصه دار چې مسلمانانو کې دغه خانه جنگي پیدا شوې اتفاقی تصمیم یا مرزا غلام احمد قادیانی چې هغه د پیغمبري دا وکړ یو پنجابي سړی دی او دا هغه په پاکستان کې په لکونو خلک تابعدار شته یو نوی انقلاب ورپسې دی چې خلک روان دي او ډیر خوشي عقیده لري هغه خپل کتاب قران لیکلی د ځان لیکلی د تذکری په نوم باندې کتاب لیکلی قران او بیا تقریبا د واته کتابونه چې دومره خرافات لیکلي د اسلام نه مکمل هیڅ شی د اسلام سره سمون نه لري او ډیر خلک ورپسې دي دا هغه تایید کوي او ډیر هغه نائب چې کوم دی هغه جنشین مسرور په نوم باندې سره سپین مټکي وایي په لندن کې اوسېږي نو اوس دغه ظالمان چې خلک به لارې کړي گمراه کړي دي نو او نو دا ورستانه د ناس مراد هغه خلک چې کوم بلاري شوی دي د په وجه باندې او دغه سبب جوړ شوی دی نو دا ورستاني خلک چې کوم گمراه شوی دي د په وجه باندې کله چې د حقیقت باندې خبر شي په قیامت نو دوی په دې باندې لعنت وایي چې د په وجه باندې موږ بلاري شوی او آسماني سیدین زمونږ ګډوډ شوی دي اجمعين د ټول مخلوقات او باقي مخلوقات به هم لعنت وایي نو الله تعالی به لعنت وایي ملائکه به لعنت وایي دغه متابعدار خلک چې و ډلې واغم په لعنت وایي او ټول مخلوق زمانه لعنت وایي چې هغه حق پټ کړی او په دغه حال کې د دنیا نه تللی یو توبې توفیق نصیب شوی